د پاکستان مرکزی حکومت د کال 2022 او 23 اقتصادي سروې جاری کړی دا چې په بنیاد یې پروال مالی کال کې د مجموعي ترقۍ هدف د 15% ټاکل شوی هدف په مقابل کې یوازې 0.1% پاتې شوی دا. اسلام آباد کې د زیارت پروز خبري غونډه د خزانه مرکزی وزیر ساغډار ویل چې د اقتصادي سروې موضوع برآمدات، برابري، ماحولیات او انرژي ده. د کال 2022 او 23 اقتصادي سروې څخه ښکاره شوی چې په مالی کال 2022 او 23 کې د اقتصاد په یو څنګه کې هم وده نه ده شوی. د خزانه مرکزی وزیر د دې سبب ویجاړونکي سیلاب، سیاسي عدم استحکام او د روس یوکرین جنگ ښودلی دی. د سروې ریپورت ترمه په سږکال کې وده د ټاکل شوی 3.9% هدف په ځای 1.55% شوی ده. همدغه ډول د صنعتونو په څانګه کې هم د 5.9% هدف په ځای 2.6% وده ترلاسه کړې شوې ده. سروې ریپورت وایي چې په لویو فصلونو کې هم 2.50% وده شوې ده. په دې څانګه کې د ودې هدف 3.15 ښودل شوی وو. د سروې ریپورت ترمه د لایوسټاک یا مالدارۍ په څانګه کې ترقۍ 3.2% ترلاسه کړې شوې ده، خو دا هدف 3.1% ټاکل شوی وو. د فشریز یا ماهیګیري په څانګه کې 1.4% وده شوې ده. دا هدف 6.1% مقرر کړی شوی وو. د مالی کال 2022 او 23 د مالی سروې ترمه د ځنګلونو په څانګه کې د 4.4 وده پرعکس 3.1% وده ترلاسه کړی شوی ده. د ګیس، اوبو د بجلی په څانګه کې ترقۍ لوړه کچه ترلاسه شوې ده او په دې څانګه کې د 6.3 وده شوې ده. هدف 3.4 دا شان د تعمیراتو په څانګه کې لمنفي 5.35% کچې سره وده ریکارډ کړی شوې ده. هدف 4% وو. د ریپورت ترمه په ریل اسټیټ کې 3.2% وده شوې ده. هدف 3.8% وو. د انفارمیشن او کمیونیکیشن په څانګه کې د 6.2% حساب سره وده شوې. د دې څانګې ترقۍ هدف 6% ټاکل شوی. د تعلیم په څانګه کې 10.4% شره وده شوې ده او هدف یې 4.9% وو. د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ویل کوسنی حکومت په واک کې نه راغلی نو نن به د خیوات چرته ولاړو او هغه داسي چې حکومت کې دراتګ وړاندې په اخیری درو میاشتو کې په غیر ملکی زر مبادله کې 6,000 او د 400 ارب ډالر کمې شوی. نو موړي ویل چې د اقتصاد په لاندې تلل او درېدلې دي او اوس خاصه کوي چې اقتصاد د پرمختګ په لور روان کړي. داروي چې په کال 2013 کې مالی خساره 5.8% و او تیر کال د حکومت اغستو په مخال 9% ته رسیدلې و. دوی ویل چې کال 2013 کې د سرکاري قرض کچه د مجموعي قومي آمدن 3.1% وو چې اوس 3% ته ختلې دي. وایي چې دا لویه اضافه ده. اقتصادي سروې کلیز دستاویز وی چې حکومت یې هر کال د بجټ څخه یو ورځ مخکې وړاندې کوي. دا د خیوات د معاشي صورتحال احاطه کوي او د هغې خدوخال پکې وړاندې کیږي. عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400 د پاکستان